په اسلام کې لاولنۍ خطبه چا ویلې ده؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. ډېره عجیبه درناکه واقعه ده. نو ما وی نن زه تاسو سره هغه شیر کوم. کله چې مسلمانان 39 ته ورسېدل 39 ته نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه راله او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کېناستو او وی ورته د الله رسوله خوښه نه ده چې دا خبره ښکاره کو او داسې په جار باندې اعلان وکړو. نو نبي علیه السلام ورته وفرمیل ابوبکر د اوسه پورې خو ماته الله داسې څه ویلي نه دي. دغه ټیمه پورې چې کوم پرچار و هغه خاموش یو کس سره به د خبره اتره کوله. خو بهر کې ابوبکر رضی الله تعالی عنه ډېر اصرار وکړو او نبي علیه السلام ته وایي د الله رسول مال اجازت راکړه چې زه وځم بار او د خلکو ته په جار ستا اعلان وکړم. بس نبی اسلام ته فرمایل سیده. نو ټول صحابه رالل، ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورسره هم راله او د خانه کعبې مبارکې خوا ته کېناستل. دا هغه ورځ ده، په دغه ورځ باندې حمزه رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی دی او 3 ورځې پس بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اسلام راوړی دی. نو دغه ورځ ډېرې عجیبه ورځې وي. اسلام به د خاموش ساتو، خپل ایمان به د خاموش ساتو، چاته به د ویلی نه شو. نو چونکې ابوبکر رضی الله عنه سردارو صحابو کې مشرو خلک به ډېر عزت کو، د خپل علاقې مشرانو کې راتلو. نو هغه رالی او ټول خلک یې راټول کړل، کوم چې مسلمانانو هغوی هم ځان سره راواغېستل او د خانه کعبې مبارکې خوا ته ودرېدو او ډېره عجیبه خطبې وي. ډېر په ښایسته انداز سره د نبي علیه الصلاۃ والسلام صفت بیان کو او خلکو مونږ ته پته ده حق او سچ نبی دی، ځکه زمونږ سره وخت تیر شوی دی، چرته دروغ نه دی ویلي، چرته جګړه نه ده سازه کړې، چرته شیطانی نه ده کړې. زما او ستا ټول امانتونه ورسره پراته دي، حتی چې د قریشو د غټو خلکو امانتونه ورسره پراته دي او دروغ یې هیڅ چرې نه دی ویلي. زه یې پیژنم، مونږ تاسو ټول یې پیژنو. نو زه تاسو ټولو له دعوت در کومه چې تاسو ټول ووایئ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا خبره وجي کله چې ابوبکر صاحب دا خبره وکړه نو د 4 سیړونو نه پیدا کافران رالل او ابوبکر تنهوی دومره وو چې د ابوبکر صاحب د مخ پته نه لګېده چې مخ یې کوم دی، ټول په وینو باندې رنګ بنګ شو. بنو تیم دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه قبیله وه او هغه رالل او ابوبکر رضی الله تعالی عنه یې واغېستو، کور ته یې یوړو. چونکې هغه قبایل خلک وو، هغوی چې به یو خبره وکړو نو بیا به یې هغه کوله. ټول قبیلې والا خلک رالی او د خانه کعبې مبارکې خوا ته اعلان وکړو، ای خلکو واورئ، ابوبکر دا زمونږ د قبیلې سړی دی او ستاسو څه کار و چې تاسو وهو ټکوو. د هر چا خپل دین اسلام دی، که څوک پر څه باندې، ستاسو کار څه دی چې تاسو رالی او زمونږ دا سړی تاسو ډېر ووهو، ډېر هم وټکو. او نو عتبه نه دی، عتبه دی پکې ډېر مخکې تللی او سرکش. ابوبکر ته هم پکې ډېر والو، ده پکې ډېر غټ لاس کړی. نو د ابوبکر ته هم قبیلې والا وایي کو چرې ابوبکر دنیا نه لاړی نو موږ به ده په بدله کې عتبه وجنو. عتبه دا قسمونه وکړل او لاړل. او قبایل خلکو چې کله لاړل که نه، زه حیران شم ربه تا زما د نبي له کم دوستان ورکړي دي، کم یاران دی وله ورکړي، دا څومره پاکه مینې وه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، د ټولو صحابو د زړه نه به یې ورسره مینه محبت کو. نو ګورې د ابوبکر مینې ته ګورې رضی الله تعالی عنه، سهار نه تر د ماښامه پورې به اوشه پروت دی او کله چې اوش کې راغلی نو لاولنۍ خبره صحیح الله اکبر کبیره. لاولنۍ خبره د ابوبکر په ژبه باندې څه راځي، دا نه چې زه شا ووالم او څنګه چلم وکړو او خلک هم ګیر کړه کو ګیر هم نه کړه او زما قبیلې والا زما بدله م واغېسته کو وام نه غېسته. نه، د هېڅ غم ورسره نشته، د خپل ځان د وینو رنګ بنګ غم ورسره نشته. خو څه اواز کوي، ای خلکو زما نبي څنګه دی، الله اکبر، زما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه دی، د هغه خبر ماله راکوي. نو کوم خلک چې راټول شوي وو که نه، ټول ایسته پرېښودو او ټول ورته څه وایي ته هم داسې ښیې، د چا د وجې نه چې
په دې وینو باندې رنګ بنګ شوې د هغه ته د مخې سره نوم اخلي مونږ راوړلې زمونږ خبره نه کې او د چا د وجې نه چې ته رنګ بنګ شوې په وینو باندې د هغه ته ستا په ژبه باندې خبره بار بار راځي. نو راله ټوله قبیلې راله او خانه کعبې مبارکې مخې ته خبره بیا وکړه. ای خلکو وایي مونږ چې مخکې کومه خبره کړې وه که نه چې زمونږ دا سړی چا والی دی نو مونږ به د هغه په بدله کې عتبه وجنو خو بس مونږ خبره واپس واخېسته دا ټوله ګناه زمونږ د دې کس ته د چا د وجې نه چې وال وخوړل بیا حقه یادوي. نو ټول خلک ترې لاړله. نو خپله مور یې پاتې شوه ام الخیر. هغې ته وایي مور زما نبي څنګه دی؟ هغه ورته وایي ای زویه د چا د وجې نه چې دا شو ته د هغه بیا نومالې او دا لږ خوراک واله دا خوراک لږ وخوره چې ته لږ وخورې نو زما زړه به مطمئن شي. نو ابوبکر صاحب ورته قسم وخوړ د الله په ذات قسم یې مورې چې تر څو پورې مې خپل نبي نه یې لیدلی که نه تر هغه وخته پورې به زه دې ژبې ته یوه نوڼۍ هم مخکې نه کړم او قسم یې وخوړ. نو مور ورته وایي څه وکړمه؟ وایي لاړ شه ام جمیل دا د عمر رضی الله تعالی عنه خور وه. ابوبکر صاحب ورته وایي لاړ شه د هغې نه تپوس وکړه چې زما نبي په کوم ځای کې دی. هغه وایي صحیح ده. مور یې لاړله او ام جمیل ته وایي دقه شان زه زوی رالیږلی یم ابوبکر او هغه ماته وایي چې نبي څنګه دی صلی الله علیه وسلم چونکې هغه ټایم کې خو ایمان مخکې کول ډېره غټه مجاهده وه ډېرې غټې جګړې وې پې. نو هغه وایي زه خو ستا زوی نه پیژنم چې څوک دی ابوبکر او څوک محمد زه هم محمد نه پیژنم صلی الله علیه وسلم. خو وایي زه خیر تا چې د خپل زوی دومره عجیبه حالات بیان کړه نو زما هم زړه غواړي راځه چې وینم یې چې لاړ شو راځه. نو دقه دی راله ام جمیل رضی الله تعالی عنها هم راله. نو ابوبکر ته ورته وایي ام جمیل نبي مې څنګه دی نبي د هغه حال راته بیان کا. ام جمیل سترګو کې ورته وایي مور دې ولاړه ده هسې نه چې دا حل ووایي. نو ابوبکر صاحب ورته وایي نه ووایه زما مور اسم نه وایي. ابوبکر هغه وایي د ارقم رضی الله تعالی عنه په کور کې ټول راغونډ شوي دي او ناست دي او ستا غم دی ورسره. نبی علیہ السلام ابوبکر صاحب وایي شا به یې ما وله زر زر ورسوي. نو مور یې ورته وایي زویه لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه رڼا ده چې دا رڼا تیاره پخه شي د هغې نه پس په شپه کې بیا لاړ شو. نو چې کله شپه پخه شوه که نه نو ټول لاړل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارقم په کور کې ناست دی او چې ورلل که نه الله اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل یار دوست په غاړه پسې ونیو او ورتر غاړه وت او یو بل ته ښه وجړل ټول صحابه وجړل. نو دغه ټایم کې بیا نبی علیہ السلام ای الله عمر او د ابو جهل کې چې تا ته کم محبوب ربه ته دوی ته ایمان سلامت کی. بیا الله جل شانه درې ورځې پس عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان کو. نو ګوره ابوبکر ته هو دا صحابي دی که نه چې د ټول خاندان ایمان راوړی دی. ښه بای صحابه د چا راوړی د چا نه راوړی. ابوبکر ته هو څومره بچي دي او مور او پلار او داسې بیبیانې ټولو ایمان راوړو او لاولنی ایمان ابوبکر ته هو راوړی. نو جناب دا دین اسلام چې ما تا ته رسېدلی که نه دا ډېر په تکلیفونو راغلی دی جي کم از کم د خپلې سینې سې ولګو. صحیح دی انشاءالله.